بسم الله الرحمن الرحيم. وسور الحمار والبغل مشكوك فيه قيل أشك في طهارته لأنه لو كان طاهرا لكانت طهورا ما لم يغلب اللعاب على الماء. بیان د جوټو شروع دی جی او کتاب کی څلور قسمه جوټي بیانې. اول انسان او د ماکول اللحم حیوان جوټه پاکه یو. دویم د سپي د خنزیر او د سبا او البهایم جوټه نجسه. او دریم د بشو او د غشان د دجاجي د دیو جوټه چې د مکروه ده دغه وکنه. څلورم نمبر د خر او د خري او د قچر او د قچري د دیو جوټه چې دا مشکوکه ده. دا مخ چې ختمیږي به وي وسور الفرس طاهر. تر دغه ځای پورې د څو خبرو بیان دی لکه شنی خلاصه ووري. یو دا چې د خر او د بغل د قچر جوټه مشکوکه ده. یو به دا خبره بیانې چې دا شک طهارت کې دی کنه طهورت کې دی طهوریت کې دی پاک دی کنه دې کې شک دی کنه پاکون کې دی بده کې شک دی. دوا او به دریم نمبر دا خبره کوي چې دو شو کنه شک د څه د وجه نه دی. او څلورم نمبر دا خبره کوي چې حکم یې څه دی. وس نو حکم یې دا دی او دس به هم کوي او تیمم به هم کوي. راځي وسکا اوله مسله خپل کتاب د قدري مولا بیان کړي. وسور الحمار والبغل مشکوک فيه. سور د حمار او د قچر. خو د قچر نه مراد هغه قچر دی چې مور یې خروي امه حماره مور یې څوي خرا. ځکه فلو بقره او فرسا فطاهر که قچر داسي چې مور یې غواوي ای مور اسپوي نو به یې جوټه پاکه ده. او به قاعده ذکر کړي چې حیواناتو کې حیوان چې دا د مور تابع د پلار نه نسب مور پسې ځي چې مور یې څه حیثیت وقته به د بچی می. نو که غویا خره وته کړله او بچی ته پیدا شو دا بچی به خر حسابيږي. او که خر غوا وته کړله بچی ته پیدا شو بچی به سخی حسابيږي. او که سپي اوسې وته کړله او بچی ته پیدا شو هغه بچی به اوسې حسابيږي. د چا وتابي د مور ویږي کنه پی. او که خزي سړی وته کو به وځي لکه به ودسي باجی وته کو ګورې جی دا له شاملې کلی دی ښا. الدر المختار متن شامی دی علامه حسکفی. قیل وس راځي مویل دویمه مسله بچړو بره ګورئ په جوټي د خر کی جوټي د قچر کی شک دی لک صورت جوړ کی چې خبر آسان شي. او په پرتی دی کنه بالټي کې او خر یا قشر په کې خلو واله جوټه کړلې. اوس دا کې مې وبدي مجموعه دې کې شک دی شک ځکه دا جوټه ده دا پوره بالټه وب دا جوټه ده دې کې شک دی. نو شک پڅ کې دی. نو یو رائے دا د توجه چې شک پدې کې دی چې پاکي دي کنه دي پاکي پاکون کې به هر حال نه دی. او داس په نشي کوله غسل جنابت په نشي کوله. ها چې کپړې سره ولګېدل کپړه پاکه ده که نجسه ده په دې کې شک دی. ورسېدې دویمه رایه دا ده چې نه چې دغې کې هېڅ شک نشته. کپړې سره ولګېدل کپړه بالمازه کېږي نه طاهري دي هېڅ قسمه شک پکې نشته. حتی نجاست حقیقي هم پې زایله کولی شي وینه مني وغیره. ها شک به دې کې دی چې طهور دي که نه مطهري دي که نه دي. یعنی اودس پې کولی شي غسل جنابت پې کولی شي که نه په دې کې شک دی. نو څو رایې شولې دویمه رایې راجحه ده طاهري دي. ها مطهري دي که نه دې کې شک دی. صحیح شو وګورئ ته. قیل چا ویلي اشک فی طهارته شک په طهارت کې دی طهوریت کې اتفاق دی چې هغه نشته. او دلیل دی ډېر زبردست ذکر کړی ما ته تاسو بره وګورئ. دلیل دا چې ما ویل بالټې د صورت مې جوړ کړی خولې به کې وواله که نه توجه لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا. چې خولې به کې وواله که نه
نو به دی اوبو باندې کچري لاړې نه وی غالبي د استقشر لاړې پی نه وی غالبي نو به خو تاسو پته راکنه چې کله مایع شی د پاکو بو سره ملګری شي مایع شی به غلبه چاله ری اجزا ولرا غلبه چاله ری نو دا بلټي کې وب چي دي دا خو پاکي دي او لاړې وترالي نو لاړې طاهری دي کنه دي نه دا خو مایع شی دی او هغه نوري غالبي دي نو پکار دا کنه چې دا نور یو به غالب وي او لاړې مغلوب وي نو به خو مطهری به هر حال وي مطهری ځکه پاکي او غالب دي کنه وګورئ لانه لو كان طاهرا کچري پاکي وي دا جوټه پاک وي نبي بده او طهوري هم به ها په یو صورت کې به طهوري نه پاتې کېدل چې دا لاړې غالب شي وي ما لم يغلب اللعاب على الماء تر سوچي لعاب وبونه وي غالب خود دې ډېر خسته جواب کیږي تاسو ګورئ موږ دیو ته وایو چې تا لاړې یاد کړلې چې دا جوټه ده او د بالټیو بده یاد کړلې چې دا پاکي دي او لاړې مایع دي قسم د څه وکړه کنه خبر ډېر هم رضان بلک پوهیږي دا لاړې څه دي مایع دي او دا بلټي کې وبسم دي مایع دي نو وبو سره مایع شي خل شو په دغه صورت کې غلبې د اجزا ول اعتباري دي سي دي ویل مو تاسو کې غلط شولې لاړو ته صرف جوټه نه وایو دی مجموع وبو ته جوټه وایو دی بلټي کې چې څومره وبدي ټول ته توي مونږ څه وایو جوټه وایو اوس کدا وب د نور دو بالټو بو سره خل شولې به مسلې چاغي اجزا زید دی او پکار د چاغه دی متغیری راځي کنه الا بدا قصه کې دی بهر حال راځي وقيل چاویلی شک په طهوریت کې دی د دلایل ډېر مزیدار نوغه غوته کې دی کې وسړي په دغه بالټي بوبو باندې مسه وکړه بسر او به پاکي وب پیدا شولې توجه وس ورته دا حکم نشته چې سر وینځه سر دې بنجس وب باندې مسکړې دی او سر دې نجس شوی دا حکم وته نشته نو کدا وب طاهر نه وي نه بالټي والا نه پکار دا د حکم وي چې سر وینځه حکم نشته نو معلومیږي طاهر دی لا شک بچا کړي مطهر کېدو کې دی لانه لو وجد الماء کچری ومن دی لا یجب علی بدمانه نه واجبېږي غسل راسه انزل سر بعد ما مسح بسوري پس دا غنه چې دی بدی جټي مس کړي وکذا لبنو طاهر قياس کې لګ بر وګورئ پي پاک دی ښا د خرو د بغل پي سری پاک دي سکل نه یادې ځنه چې سکلو ته دلال شي د خري د خر د اعتراض هم دی چې هلکه خره هونه د ذکر شوی نه څنګه د پي یادې نه جواب جنس یادې جنس راسي او کني ورځي ال د شړن کې جاز نه خلک لاندې را روانو په شترو باندې کس له شته پوس کو د خلک بر ولي ګوري ول بر اسمان کې خر لنګ شوی یو اسمان کې او به خر جنس دی دلته څه ویلي دي وکذا لبنه طاهر واذا پي پاک دی پاک دا غیر ظاهر روایت دی خبره صحیح نه ده ظاهر روایت دا دی کنه چې پي پاک نه دي لاندې څه لیکلي وانما هو فيه نجس ظاهر روایت کې دا نجس دي او مقه مفتابي رايده به وارقه بل دلیل یو خو پي پاک دي بلې جوټه چې د جوټه د خلوه ما د خر خوله د قشر خوله د چا کپړو سره ولګي بدن سره نه نجس کیږي نو چې کله پي ام پاک جوټه خوله هم پاکه او جوړیږي د چانه د غوخینه نه جوټم جوړیږي د چانه غوخینه پته ولګي د پاک دی شک بچا کړي مطهر تو طهوریت کې دی دلیل باندې پوه نه شوي دا د کم چا دلیل شروع دی دا غچا چې وای پاک دی نزدک وای دا پشان د جوټی دی دغه دي د خلی دي پشان د چا دي رشودو دي وګورئ وغذا لبنو طاهر وعرقه خلم پاک ده لا يمنع جواز الصلاه وين فحشاگر غزيت وي نو چې دغه دواړه پاک دي فقدا سورو جوټه بم پاک وي او والله صح دا خبر اصح ده عقلي وجه بیان کړلا او لا پس بل وره درایتن وره روایتن وره امام محمد نم نقل لسپاچی پاک دي ويروان اس محمد او روایت دینست امام محمد علی طهارت دي په طهارت معنی طهارت پکې بهر حال لنه ولو مشوله شک پچا کړي طهوریت کې دی ښا مطهر توب کړي ما ول دو خبرې شولې
یو ویل چې سوري مشکوک دی، دویم شک پچا کې دی، او دریم ویل شک ولی دی. ما ته بره ګورئ شک ذکر چې په ادلو کې تعارض دی. چا کې یو حدیث کې داسې معلومیږي نبی علیہ السلام سړي ته وایي کوم پیل خرید هغه ته خوړلی شي، او بل حدیث کې نبی علیہ السلام بار بار د حدیث خلکو نقل کړي اصحابو چې عمر اهلیه چې دی کورنی خره د هغې غوښه حرامه ده. یو پیر وایي غوښه خوړلی شي، غوښه پاکه ده، نجوټم پاکه. بله پیر وایي غوښه حرامه ده، نجوټم حرام نجسه. تعارض شو. عبدالله ابن عمر نه نقل دی جوټه ناپاک، عبدالله ابن عباس نه نقل دی جوټه پاکه. نو احادیثو کې هم تعارض، په اقوالو صحابو کې هم تعارض. اگر چې په دې باندې چاره دم کړي په اقوالو صحابو په مسله کې، ځکه د صحابو په اقوالو کې چې تعارض راشي نو داسې نشي کولی چې لاندې راشي قیاس ته مرزه، ځکه هغې کې خو نبی علیه السلام وایي په یو عمل وکړه کنه اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. حکم دار بس په یو عمل کوه، تعارض مه جوړوه چې تعارض تساقط او لاندې راشي. لکه قیاس کې هم دا قانون دی چې دو قیاسینو کې تعارض راشي لاندې مه راځه، بس په یو عمل وکړه. قیاس د نور انور کې دي که اسامي کې هم دي، داسې شته که نه ذهن کې هم شته دا مسله. یو پرېږدمه لاندې بل دلیل نشته، دا به انشاءالله الله اسامي په معارضې په بیان کې راشي. اسامي کې هم دي دا چې کله قیاسینو کې تعارض شي نو لاندې څوک شته دی نه، لاندې خو غیر دلیل دی، استصحاب الحال دی، هغه دلیل نه دی، د دلایل پرېږدي غیر دلیل نه راځي. داسې وکړه یو قیاس باندې عمل وکړه بس. نو قول له صحابو کې مې داسې پکار ده. بهرحال عنایي کې ډېره زبردسته مسله کړې، ما ته تاسو لږ متوجه شئ. شک ولې پیدا شو؟ اول بر عبارت و به بغوی مګه تاسو ګورئ لکشن. وسبب الشك تعارض الادله، تعارض د ادله د فی اباحته، بده خبره کې چې جوټه مباح ده او کنه حرمت حرام ده. تعارض ادله کې متعارض دي. لاندې حدیثونه ذکر کړي دي، تاسو ګورئ. ان النبي صلی الله علیه وسلم امر منادیا ینادي بالقائها، چې دغه لوخي کم کې چې خره غوښه چول شوی وو پتیلی چې دی پتیلی خټکی مطلب غوښه بخیږي دا واړوي فإن رجس دا ویل. او د حدیث د غالب ابن ابجر دی حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من مالك فقال جاء ويجي ليس لي مال الا الحميرات، صرف خريدي. نبي عليه السلام ويكل من سمين مالك، کمال چې کث سربه د بخرو کې قخره دینه معلومیږي پاک دي. راسي مخکې راځه. دغه شان اختلاف د صحابه په نجاست او طهارت کې دی. د حضرت عبد الله ابن عمر نه نجاست، عبد الله ابن عباس نه طهارت. وانا ابي حنيفه رحمه الله انه نجس. امام سیم نه یو روایت دار چې بس نجس دی او دا صحیح ده. امام سیم ناصر دي کې څلور قول نقل لي صوت قول ایو بګ نجس دی. وجه سره حرمت او حلت چې جمع شي ترجیح وشاله ورکه حرمت لا، نو بس غوخه حرام ده، نو بس جټم سره حرام ده. ترجیحا للحرمه والنجاسه، حرمت او نجاست لا ترجیح ورکي. والبغل او بغل نه کوم بغل مراد دی، لکه ما ویل چې موري خرابي ښه من نسل الحمار يدو فيكون بمنزلته، دا په منزله د حمار شو. تاسو سره لګ برو غوري، ما ویل چې اصل د ترجیح صورت دار اما پرې خودلو کنه ټول لګ برو غوري. توجه ده نو وک شي. دو قیاسونه مخې ته راځي، د خر او د بغل د جوټه په چا قیاس کو؟ د پښو په جوټه باندې دغه غوخم نه پاغي باندې قیاس کو. څنګه باغی قیاس کې؟ پښوم کور کی او خرم خلق قشرم کور کې تړي خلق، نو بلوخو کې خلی وي، نو ضرورت د پښو په جوټه کې مو چې پاک دي شي پدې کې هم دی نو پاک دي شي. جواب مقیاس کوه، پښو خو بار بار زی راځي، هغه ضرورت زیات دی د مقابله کې. ټیک شو. خنو قیاس کوي بنورو سبایو سبا البهایم باندې سپي باندې او دغه شان په ازمری باندې دغه شان ګیدړ باندې څومره چې باغو مانی باغو قیاس کا. دغه غوخه نه پاکه نه هغه تم ضرورت نشته، دي تم نشته، نه پاغیم نشته، دي ته ضرورت شته دي سنه څنګه د بیخي نشته. پتن لګي بوې شوي کنه. اوس توګو یو طرف ته وګوري سپي پښو په شان نه سي جوړولې، ځکه پښو ضرورت زیات دی، د دې دغه شان نه دی. بل طرف ته سپي او ګیدړ او ازمري په شان نشو، ځکه څنګه ضرورت خوشته وته شته کنه شته. نو راځي دوړو نه راوړو. د پښو په شان نه دی چې جوټه پاک شي یا زیات نه زیات مکروه شي. نور حیوانات په شان نه دی چې جوټه نجس شي نو مینسته کوي مشکوک وشي.
نرسي به که خالص دغه بشان وي بس صحیح دغه په حکم کې به که خالص د سپي او د ګیدل بشان وي دغه په حکم کې به خو نه دنو چې نه د بس شي په شک کې پاتې شو اوسې حکم سره امام سے زمنګ د درې وړي امامانو راي دارا د مشکوک حکم داده چې او دس به هم کوي او تیمم به هم کوي پوه شری پی اوس به کوم مقدم کوي مړه وای چې کوم مقدم کو سباق نه کوي امام ظفر رحمه الله د ټول امامانو راي د دواړه کار وکي ما درې یاد کړ د ټول راي دا خو زمنګ درې واړه وای چې کوم مقدم کو امام ظفر رحمه الله وینا اول دی تیمم وکي او به دی او دس وکي علامه شمی وای چې د اختلاف نوزو نو موږ خاصم دواړه جایز ګڼو چې کوم مقدم کوي نو دا امام ظفر هغه ومنه کنه اول تیمم وکا به څه وکا او دس وکا دا به راجح شي وګورئ لکه اما الټو ویل امام ظفر رحم الله اول به څوک کوي او دس به تیمم تاسو به وورئ ټول امامان وي د مشکوک حکمدار او دس بم کوي تیمم بم کوي خو به دا درې وړ امامان وي چې بس کوم مقدم کو ټیک دا امام ظفر رحم الله وي او دس به مقدم کوي علامه شامی وي اختلاف نه بوزي بهتر بدای چې څوک مقدم کوي او دس وګورئ اوس حکم فإن لم يجد غيرهما کنور یوبنشتری پاکی صرف جوټه د خر او د بغلنا يتوضأ بهما په دوړو باندې باودس وکي او ور سره تیمم بم وکي بهما مطلب دا دی چې د خر جوټه او باغی دی وکي او کړه قشر و باغی تیمم بم وکي ويجوز جائز دار ايهما قدما چې کوم وجائز د چې ار یو مقدم کو لاندې لیکلي والافضل تقديم الوضوء رعايه لقول ظفر شین لیکلي شین مراد څه شامیه معتبر کتاب د زمنګ د فقه حنفی کا علامه شامی وقال امام ظفر فرمای لا يجوز جائز نه ده الا يقدم الوضوء او داس مقدم کی وجه صدا لانه ماء واجب الاستعمال ويوب خشتري او داس يوبدي چې استعمال واجب هم ده دا داس شفول لکه چې مای مطلق اشتري مای مطلق چې او داس بکې کنه فاشبه الماء المطلق ولنا موږ د بار دلیل دار چې دواړو کې یو مطهر ده څه مطلب دا ولکه متهر دی بر وګورئ که وب پاکی شي پاکی فرشي نه به تیمم پاکون کې نه دی ځکه چې وب تیمم کار کوي او که وب نجس شي نه به وب پاکون کې نه دی به تیمم پاکون کې نه دوړ کې یو پاکون کې حکم یو پاکون کې پته نه لګي بس چې کوم مقدم کو ولنا من وایو ان المطهر احدهما يودي فيفيد الجمع فائده د جمع ورکی نه د ترتیب پکې نشته خاتمه د فصل اکبر وګورئ جی د اس جوټه پاک ده د اس جوټه پاک ده ځکه د صاحبانو بنس باندې خداس غوخه پاک را خړلې امشي امام سی غوخه نشي خړلې خو به مو جوټه پاک ده وجه دار چې غوخه نشي خړلې دغه وجه ده چې د جهاد الګ میږي شرافت حاصل له استغوخه مخره لکه انسان ته چي دي او کم وخت ته چي منع د شرافت د وجنې نشي خړلې نو جوټه پاکي لکه انسان چي دا پوهنه شریف به ویما صاحبانو بنز غو خاصه پاکره امام سے پنځ معنی چې وي غوخن مخره یغي وجه د غوخه نجسواله نه دي حرمت نه دي بلکې شرافت دي او دغه شان منع چی کنه شرافت د وجه نه جوټه نه پاک کوي نه وصور الفرس طاهر عندهما لان لحمه غوخه د اس ماکوله د دغه بنزماني وکذا عنده د امام سے بنزم جوټه پاک ده سیدا رزق دي کوم ګڼ روایتونه دي خو صحیح هم ده لان الكراهه چې له اظهار شرفي د دې بار چې د غوخه شرافت اظهار وشي خاتمه د باب تاسو لک بروګوري جی وصلت د نبی ذو بیان کوي نبی ذو تمر رستي د خپل تعریف راځي حاصل ادارې ما تلک متوجه شي وبدي خجوري پکې واچي چواري پکې واچي او څنګه څخون پکې پیدا شي خودمره حد تنه رسیدلی چې ټینګي شوی دومره حد تنه رسیدلی چې سړی نشکی او دې صورت کې دا کمی وبدي په دې معنی او دس کولې شي نور یو بنشتره کنه تیمم بکې نور یو بنشته به ووري وبدي چواري قجوري دې پکې واچولې خون پکې داغو پیدا شو لا ټینګي شوی نه دي نشاور جوړی شوی نه دي نو نوري وبنشتره او دست ضرورت شو پدی وبو دس کولې شي کنه تیمم بکې امام سی وی او دس بکې وبشتره دا وبدي کنه امام ابو یوسف رحمه الله و امام شافعی رحمه الله و نه تیمم بکې دا وبندي دا هم مطلق وبندي
نشته اوبه تیمم وکړه. امام محمد وی رحمه الله دواړه وکړه څنګه چې مشکوکي کیو او دا سم وکاو پوه شولې په خو ما ویلکم نبی زیادوما چټینګي شوی نه دی وبلا ورسره بل نشه ورشوی نه دی ورسره بل مو وای بور لا نه دی ګرمي شوی غیر سره روان دی وګورئ. فإن لم يجد كشري سړی نموندي الا نبيذ التمر مگر نبيذ التمر مندي. قال ابو حنیفه رحمه الله امام سے فرمایي خدا کوم قول دی امام صاحب دی 14 وخت امام مکه امام صاحب دی قول نه رجوم کړی ده دا غیر مفتابی دی. يتوضأ به او دس بکی ولا يتيمم تيمم بنکی دا غیر بار دلیل لحدیث ليله الجن ليله الجن قصه ده کنه. عبد الله بن مسعود فرمایي صاحبنا علی رسول الله غریب صحابي مونږ پرون مشکات کی ویل د نبی علیہ السلام جاگیر کې زما کور کړي وای اقطاع ورته وای اقطاع. مدینه کې وانه کسانو ویل جی ول داس موږ نه نکب عنا ابن ام عبد دا ام عبد زمنګ نه جدا کا کمزور او ښکار کېدل. نبی علیہ السلام وای نبی الله به پیغمبر څنګه را لېګلې مجدا جدا کما او به قاعده کولی ویلا کم قوم کې چې غریب ته دغه حق نه ملاويږي قوم ختم دی به تاسو به دا ډېر لوی مرتبه ولا صحابي زمنګ د حنا په ټوله فقره دي سرینا نقل لکه عبد الله ابن مسعود نه تاسو پیږئ اما دا سویلو اواز له کی چې نه راولي مستقل سړی د څنګه شریک راولي او غونی نټیټ سړی او ډېر مضبوط سړی وکړه. تاسو پیږئ خلق وته ویلې کیږي حبر الام خلق وته وی حبر الامت هذه امت حبر وګورئ. خو نبی علیہ السلام اعلان وکړ لکه څوک شته داسي چې لکه لګم قبر نه چې ما سره لاړ شي سر بق دی ودرېږي. عبد الله مسعود ودرېدل داسې عجز سړی نور ناس تله او ځان سے بوتله لما اما مفهوم د حدیث ما مدینې نه لک بار شو راته ویل دلته کینه لکیره رانه تا وکړله بار رونه وځي کنيز ما واستاخره ملاقات به یم دا کبارو ودی لکیره نه دا بس ما واستاخره ملاقاتي بس بین نبی علیہ السلام پیرانو ته دعوت ورکولو. نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا او بيرا خورشلو به خلق تویل سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به قسم. برحال نبی علیہ السلام واپس را لې وما ته وی چې څه د ضرورت دی ما ته ویل چې بس نبی د تمر موجود دی ما ته ویل چې عبد الله بن مسعود دی وخت ما ته ویل تمرة طيبة وماء طهور بس کنه طیبه تمر دی او بیم پاکی دی او داسې په وکړو نه دای دلیل چوکا نبی د تمر باندې او داس کول څه شو صحیح شو. لحديث ليله الجن فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په او داس کو حين لم يجد الماء کله چې وبنه مندل نور نه وینو بس. وقال دا دویم قول له دا راجح قول له امام صاحب هم دې رجوع کړی د دې قول ته. امام ابو یوسف فرمایي يتيمم ولا يتوضأ به تیمم بک یو داس به نه کوي وهو القول الأخير للإمام ده أخير قول الإمام ده وقد رجع إليه وبه قال الأئمة الثلاثة ده قول وهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا على مشامي فرمائي فيجي كان وهو رواية النبي حنيفة رحمه الله دي ترجو كري وبه قال الشافعي رحمه الله عملا بآية التيمم لكبر وغريد دي والدليل بآيات التيمم ماني عمل كول الله فرمائي فإن لم يجد الماء سنگره فتيمموا صعيدا زار روز الحمدلله یو سپاره پر مونږ کی صورت کې امام مسبکیم کې چلال شو خو بس عجیب کار دی دلته چې آیات په سرینه ورانیږي یوه مخسره به نظر تیرو معنی دی قران کلم ير کړي کلم نه می دی ير کړي کله نه می چې یاد کړي لکه نو می رودا په می کله نم نه دی ير کړي تاسو پیږي کنه خو بس یو د مل ګرانی نو الله څنګه وی فإن لم يجد څنګه دی فإن لم تجدوا ماء فتيمموا نالته ویلی چې وبني تیمم وکي نو بنشته کنه ته خدا وبدي کنه نه مطلق وبيدي چې نشتره نه بس تیمم کوه مطلق نشتره. وګورئ عملا بآية التيمم د وجه د دین چې عمل بآيات د تیمم مشي لانها اقوى خنو حدیث باندې عمل ولنه کې یار حدیث کې خو نبی له سلام بیا ودس کړو کنه و آیات قوی دي د حدیث نه کنه لان آیات چې دا قوی دي او قانون داري وكل ما هو اقوى فهو ارجح راجح وي یا بلوا او هو منسوخ یا د حدیث منسوخ دي د آیات په وجه دلیل د نسخ څه دي آیات مدنی دي او دغه او داس مسله مکه کې شوی و ما مدینه یاد کړله شروع روایت کې مکه یاد کړي غلط شوی ما
هلته مسجد الجن هم دیکھا او زه ته قلاري مخې ته ناست یم مسلخانو کې به ګرمي ولمبل مې مرتا مسجد الجن باغ طرف وزي دي برحال مخاو قصه چې ته شي مکه کې نو آیات رستو دي نو آیات ناسخ شو لأن مدنية ولاية الجن چې كانت د مکه کې وا وقال امام محمد فرمایي دریم رای يتوزأ به ويتيمم دم د امام سمنه روایت ده لأن في الحديث استرابا لك حديث ما يعمل لك كان او دس وك نبي له سلام او دس کړو کنه نبي گئی جواب کوي حدیث کې استراب ده عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ زی وی کاش چې ما بلار واقعي کې وي هغه نو سم معلومیږي چې ليله الجن کې عبد الله بن مسعود نو ان روایت کې دي چې دي بل تاریخ کې پته نه لګي چې آیات مقدم واقعه ده او آیات باندې مؤخره ده نو حدیث عمل نشو لہذا دواړه جمع کوي لأن في الحديث استرابا حدیث کې استراب ده وفي التاريخ جهالت کې هم تاریخ ده مسترب هغه حدیث ته ویل کېږي لرا بشيخه چې سند کې یا متن کې داسې اختلاف فی ترجیح مرجی نه کیږي چې یو له ترجیح تطبیق نه کیږي د سی وای چې هغه کې تطبیق نه کیږي فوجب الجمع واجب شول احتیاطا سبوکو پدغه او بو دس هم کې ور سره تیمم وکي ځکه یو طرف ته تیمم پکار دی بل طرف ته غوبو بم دی لا یو له بل ترجیح نشو قل من وتوايو ليله الجن چره امام یوسف رحم الله د قول جواب کوي دا یو پیرو خونه د شوی چې ته وی چې هغه مقدمه او آیات درست راغله دا خبره ټیک نه ده که یو پیر شوی وی کنه نو موږ به ویلی وی چې سیده خو بار شوی نو کم واقعه کې نبی علیہ السلام د تمر نبی زو تمر باندې او داس کړي دا هم پته نه لګي کې دې شی اوله کې آیات درست راغله سیده نسخه شوی کې دې شی په بل واقعه کې دې بیان د آیات نه رسته نبی خو نه د نسخه پیږي کنه شک سره نسخه نشو کوله ليله الجن چې كانت غیر واحده نه یو بیر نه وشوي فلا يصح دعوى النسخ دعوى د نسخ نشي کوله خطا سلک بر وګوري اعتراض وکړي اعتراض آیات کې خو تاسو لک بر وګوري قران کې په مطلق وبو باندې داود حکم دی په چاره غره او دا به مطلق نه دی نک بده باندې او داس کول د کتاب الله باندې زیادت دی په خبر روایت سره دا په کتاب الله زیادت کول لی او دا سیده دا نه دا تاسو خبره چې نه د سیده نه د سید ما د لغوک شي تاسو له ان شاء الله سنت په بیان کې راشي او سامي کیږي التدا سي بیان دې ما ته وکي دی چې زیادت په کتاب الله دا کله خالص نسخي دا څه خالص نسخه او کله خالص بیانی خالص بیان لکه مجمل کتاب الله بیان کوي حدیث التمویل وغا اتا صبات قومن کی نو کله خالص سی بیانی او کله من وجه نسخ من وجه بیان وی نو زیادت څو قسمه شو خالص نسخه خالص بیان من وجه نسخ من وجه بیان ازي دا مسله لګو خو یو قاعده جوړ کو قاعده دا چې ناسخ بیان مساوي او یا اعلی د منسوخنا دا قاعده وزن کې کینه وای اوس راځي زیادت کې خالص نسخه ودا صرف په خبري متواتر کولای شي په خبري مشهور هم نشي او په خبري واحد هم نشي وجه دا کتاب الله قطعي دی او خبري متواتر هم قطعي ټیک شو دواړه برابر شو خبري مشهور خو غشن قطعي نه خبر واحد خو به خزونی نو خو کناسخ جوړې نو ناسخ کمزور شو د منسوخ نه حالانکه مونږ ویلی یا باب مساوي یا با علاوي لدا قاعده وای چې ناسخ کمزور د منسوخ نه نه ده صحیح لہذا په اول صورت کې با زیادت څوک کوي صرف متواتر دیم صورت کې چې دا زیادت تش بیان وي دلته درې وړه کولې شي خبره واحد هم کولې شي مشهور هم کولې شي متواتر هم کولې شي وجه دا د نسخ نشته نو لکه مجمل د کتاب الله بیان شي خبر واحد هم کولې شي درې من وجهین بیان یو من وجهین نسخ وی زیادت دې صورت کې متواتر کولې شي مشهور هم کولې شي خو خبر واحد نشي ځکه کې لګم نسخ نه شي کولای دلته مولوی صاحب دلته توجه دا من وجهین بیان دی چې په نبی زو تمر باندې او داس کولای شي مقصد دا دی دا من وجهین څه دی بیان دی چې هلته مطلق وبر اغلی دي دې ته شامل دي او من وجه نسخ هم دالک مطلق وبو خبره چې کوم قران کې وغه نسخه پدیم کولای شي من وجه نسخ هم دا من وجه سم دی خو حدیث مشهور دی نو کولای شي به کنه وسم جوړه نشوا بس پلندو الفاظ مانی چې کله زیادت
من وجهین بیان وی من وجهین نسخی نو خبری مشهور سره کولې شي او دلته دقه شان دا خبري هم مشهور دي نو بس کولې شي. وګورئ حدیث چې مشهور دی عملت به الصحابه عملت به الصحابه صحابه په عمل کړي دي او بمثله او کوم حدیث مشهور چاته وي تاسو لګو ګورئ چې اوله کې یو یا دوا یا درې کسانو نقل کړي خرستو بس به دې شړیر خلق به عمل شروع کی بس مشهور شي. او په مثل دغه شان حدیث کې چې مشهور وي یزاد علی الكتاب کتاب الله زیادت صحیح دا قاعده مشو. واما الاغتسال بر وګورئ جی دغه نبی ذو التمر چې دی کنه په دې باندې او داس کولای شي کنه شری دی بیان هدي شو غسل څه حکم دی نه یو روایت کړه دی وي غسل هم پکولای شي ځکه غسل هم بشان د شارې د وداس ته حدث لري کې یو بل روایت دار چې نه خلاف القياس په داود سو کوم راغله دي غسل به نشي کوله دا راجح هم د ګوره. اما الاغتسال به فقط قيل شاويلي هر چې غسل کول دي به بنبي د تمر معنی نه چا دا خبره کړي يجوز عنده چې امام سے بنز معنی دا جائز دا لان الجنابه حدث كغيره من الاحداث اعتبارا بالوضوء بوضوء قياس کوي وقيل شاويلي لا يجوز وجه لانه غسل چې دا ود سن بره دي باغې نشي قياس کوله مقيس خو مساوي د مقيس لې کبره به کولې والنبيذ المختلف فيه وس خبر رااله دا کم نبيذ التمر کې چې اختلاف دا کم ما تاسو ته ویلیو چې هغه ټینګ شوی نه مسکر نه جوړ شوی قیدونه مې لګولیو کنه چې امام ابي يوسف رحمه الله ویل تیمم بکې امام صاحب له ودس بکې امام محمد رحمه الله ویل دوړه بکې اختلافي صورت کلو. والنبيذ المختلف فيه اغدا ان يكون حلوا چې صرف وبخوږي شوی بس رقيقا وبلا نرمي ټینګ شوی نه څومره رقیقی یعنی یسیل علی الاعضاء اعضاء باندې بهیږي کلمات او بشارت ندوه شرط دریم شرط غیر مسکر نشاور شویم لا نوی څلورم شرط ملګوا لپخی شویم نه په اور معنی راځي ومشتد منها او کو بټینګ شولې پازاو باندې سیلانم نه کوي په ټول اتفاق دی لکه بدغه صورت کې خو به سره او دس کیږي نه پوه شوي به صار حراما به حرام وګرځیدلی حرام شراب په حکم کې شولې خو نجسي لا يجوز التوضؤ به او دا سپینه دی سیخه توضأ يتوضأ توضؤ به بل وان غيرته النار او کور دا صورت هم پکې مول چې نه به اور نه متغیر کړي کبور پخې شوی به نو به حکم داري تر سوچ بکې خون وی تشخن بکی وی ټینګ نه لا نشب کې نه راغلي نو مقشن اختلاف دی بکی فما دام حلوا فهو على الخلاف وان اشتد او کور دی پس بلکو ټینګ شولي نو مخ کې ویل چې ټینګ شولي به خو هغه حرامي جوړ شولي ویلي مو کنه فإن دا ابي حنيفه رحمه الله يجوز التوضؤ امام سی وی بهم په داس کولای شي خدا سینه ده وجدار امام سی وی د دې خسکل ټیک دی بلکې دا امام ابو یوسف رحم الله و اسکلی ټیک دی امام محمد رحم الله اسکلی ټیک نه دی او مفتابی رائے د هدايه شفا کې براش الله چې د امام محمد رحم الله رائے ده اسکلی ټیک نه دی اگر چې نشاور نه او کنه شاور جوړ شي به ټولو اسکلی ټیک نه دی به ټولو یو د سپینې کیږي دا مې نو ویل لا کنه ګوره چټینګ شي توجه چټینګ شي او بور نه بخي شي او د سپینې کیږي اتفاقا بوې شو کټینګ شي او پور باندې بخي شي یو ټینګ شي دغه صورت کې امام سوي او داس په کولای شي او امام محمد رحم الله وای نشي کولای او دا مفتابی راي دی امام محمد رحم الله او ک نشاوري وګرځي نشاوري دا صورت به ټول په اخیره کې به پیراشم تاسو لوګو ورای لانه يحل شربه وعنده دغه بنظماني سکل جایز دي امام محمد رحم الله یو د سپین شکو لا يتوضا به وجه هغه سکل ناجایز دي لحرمه شربه عنده وزک حرام دي سکل دغه وبود امام محمد رحم الله بنظماني ولا يجوز التوضا او د سنه د جایز داخلي خبره الکه دا قصه چې ودا د کوم نبی زو مبارک او نبی زو تمرو کې اوس کله انګور پکې چولي نور سي بغي نشي کوله ځکه هغه کې حدیث نه دی نقل کنه نو حدیث خلاف القياس ثابت دی خپل مورد پورې خاص دی ولا يجوز التوضؤ او د سنه د جایز بما پاغه وبمانی سبا و چې کوم دا نبی زو تمر سوای من الانبذه نور کوم نبی دونه یعنی انګور دی پکې چولي لخوان پکې پیدا شوی دی دغه شان
غنم دې پکې چولې خوان پکې پیدا شوی دی جریان علی القضیه القياس ځکه موږ جریان کو په قضیه د قیاس ځکه قیاس خدا تقاضا کوله چې په نبی د تمرم نه وسی خو چون کې نس پکې وارد او موږ پکې لا اختلاف پیدا کو دینور کې خنس نشته لري اوس ما ته لګ متوجي شي ګوري اختلاف په کوم صورت کې چې نبی سرب خوږی شوی یو به یو قید او ټینګی شوی لانی دوه قیدا مسکر نه ګرځیدلی درې قیدا پور باندې بخښ شوی نه څلور قیدا دي کې اختلاف وو درې وړي امام رای امام ابو یوسف رحم الله رای بکې مفتابی و دا سی وکنه دیم خون پکې پیدا شوی دی خون خو مسکری ګرځیدلی دي نشاوري به اتفاقا نکیږي دریم مسکر نه دي ټینګی شوی دي خو بغیر د اور نه پخېدل نه ټینګی شوی به اتفاقا نکیږي څلورم خوږی دي ټینګی شوی دي خو په اور د پخوالي په وجه خو نشاوري نه دي ګرځیدلی لکه نشاوري که اور د وجه نه وي که غیر د وجه نه بهر حل کیږي دې صورت کې به امام سی وای کیږي به ایمام محمد رحم الله وای نه به کیږي او دا راجح رائے ده خدا اختلافي او د صورتونه په کم نبی ته کې نبی د تمر کې باقي کم نور نبی دونه دیږي کې بهر حل پاغه باندې بهر حل او دس نه کیږي